السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د داریانۍ هغه ډیم دی، کوم ډیم چې د تباهکون سیلاب د وجې نه جوړ شوی دی، او په دې ځای کې چې کوم د جرنل روډ و په هغې باندې به ګاډۍ تلې راتلې، او دا تقریبا 71 کوره چې کوم دي د خراب کړي دي، څه وړي دي او څه چې کوم دی داسې حالات یې ورسره کړي دي چې هغه د اوسېدلو یا وغیره نور مکمل. او دا زموږ د هغه پل ایریا ده، په کوم پل باندې چې دلته کې به خلک تلل راتلل، الله دې رحم وکړي. او ډېر یو خطرناک صورت د اختیار کړی دی. او د هغې نه علاوه چې کوم دی دلته کې 12 کلي دي، او 12 کلي د هر قسمه آمد رفت نه محرومه دي. پرون چې کومه حادثه شوې ده، زموږ چې کوم څلورو خورونه په دې سیند کې کشتۍ د خرابوي د وجې نه هغه په دې سیند کې ارتاو شو. الله تعالی رحم وکړو، تقریبا 4 خو ترې بچ شو، او یو هلک چې کوم فرید الله ولد باغي شاه زموږ خوری ډېر یو بهترین انسان و، الله دې مغفرت کامله نصیب کړي. او هغه شهید شو، او هغه لاپته و. بیا چې کوم دی هغه د لایکوټ په مقام کې هغه بیا موندې شو، بېګا ماسخوتن د هغه مونږ وسپارل. او زما د اعلی حکامو نه مشرانو نه دوی نه دا پر زور مطالبه ده چې د الله خاطر وکړي، په دې قوم باندې رحم وکړي، په دې باندې چې کوم دی دې ته ایمرجنسي چې کوم دی پل دغه کوي، ځکه چې دا ټولې علاقې چې کوم دی دا ټولې کلي دا د آمد رفت نه مکمل محرومه دي. نو آیا دا خلک انسانان نه دي؟ د دوی به څه لګي نه؟ آیا دوی به څه کوي؟ او دا زموږ د کور لاندې دی، زموږ د کور او سیند دغه فاصله پاتې شوه. الله دې رحم وکړي. دا یو غټ ډیم جوړ شوی دی او ډېر خطرناک صورت اختیار کړی دی، او ډېر زیات تباهي کړې ده، ډېر زیات. الله دې رحم کوي.